د ماشومانو وظیفه شروع شوې ده، خو تاسو ته به د یو ماشوم په سر باندې څومره روپۍ میلاویږي، د جنۍ په سر به ته څومره روپۍ میلاویږي، او د هلک په سر به تاسو ته څومره روپۍ میلاویږي. ځکه زیاتر کسانو ته د دې پته نشته، په دې کې ځینې نوي کسان دي، بل لا چې په دې کې اضافه هم راوستې ده، د هغو له طرفه پکې روپۍ چې دي هغه هم سیوا کړي. په دې ویډیو کې مکمل معلومات در کوم. دا ویډیو معلوماتي او د غریبانو دپاره تاسو ویډیو راولئ، دا مخکې شیر کړئ چې نورو کسانو ته ور ورځي. ځکه زیاتر کسان په دې باندې نه دي پوه، او هغوی موږ ته د یو ماشوم روپۍ راکړې او باقي رانه کړې، او د حکومت د طرفه دا وینا شوې چې موږ به د 9 میاشتو درکوو. نو چې د 9 میاشتو ویلي دي، نو چې تاسو ته د یو کس په سر باندې د 3 کسانو روپۍ درکولی، د 3 کسانو خو هغه د دغې 3 نه درکوي، په 8 بچو کې چې د هغه هم ستاسو نه کټ کوي، خو هغه د حکومت خپل دغه دی. خو نه د عوامو چې دی د دې په کوم څه غلطي ده چې د خپل ماشومان چې دی هغه په بندۍ سره سکول ته نه لیږي، یا اکثر د سکول چې دی دا نه یې اپډیټ کړی، او ځینې غلطي چې د هغه د حکومت د طرفه ده. ځکه د حکومت سره پیسې نشته، خو نه به دې کوم څه چل ول کوي چې تاسو ته لږ ډېر روپۍ چې دي هغه میلاو شي. نو هغه سره چې دی زه سره شیر کوم چې تاسو ته به څومره میلاویږي. که هلکي او هغه ځي د پرایمرۍ ته ځي، لکه په سکول کې تاسو داخل کو، هغه سکول ته ځي او هغه په پرایمرۍ کې د دې نه مخکې به هغه ته 2,500 روپۍ چې دي دا به میلاوي دي. 2,500 روپۍ به میلاوېدلې، نو اوس په هغې کې 500 روپۍ چې دی اضافه راوځي. چې 500 روپۍ پکې اضافه راغلې ده، نو تاسو ته به اوس د هلک په سر باندې 3,000 روپۍ چې دي دا به تاسو ته میلاویږي. په دغه نه والا د اتنا نه والا هله 5مه پورې چې دی، نو ده ته به دغه روپۍ میلاویږي، 3,000 روپۍ چې دي دا به درته میلاویږي. دغه شانتې که جنۍ وي، نو چې جنۍ ځي، نو جنۍ ته چې دی هغه د اتنا نه والا 5مه پورې چې دی هغې ته به 3,500 روپۍ میلاویږي. نو ستاسو په کور کې چې څومره ماشومان دي، نو هغو ته به دغه میلاویږي. د سکول حساب دغه شو. بیا دغه شانتې د 5م نه چې اخوای لکه سکنډرۍ کې، نو هغو ته به څو میلاویږي. سکنډرۍ حساب دا دی لکه 6م نه د 8مه پورې چې دی هغو ته به څو میلاویږي. نو که دی هلک وي، نو هلک ته چې دی هغه ته به 4,000 روپۍ چې دي دا به میلاویږي. که هلک وي، نو هغه ته به 4,000 روپۍ میلاویږي. که جنۍ وي، نو هغه ته به 4,500 روپۍ چې دي دا به میلاویږي. لکه د جنۍ هغه چې دی 500 روپۍ د دې هلک نه سیوا دي، د دې نه مخکې به ورته 4,000 میلاوېدلې، خو اوس پکې اضافه راوستې ده، نو هغه به دغه وي. نو تاسو به د خپلو بچو حساب کوئ او د سکول حساب به کوئ، د کلاسونو حساب به کوئ چې په څومره کلاس کې دی. نو د 6م نه والا 8مه پورې چې دی هغه ته به دومره میلاویږي. دغه شانتې بیا های سکنډري ده چې په هغې کې به هلک ته میلاویږي 15,000 روپۍ، د دې نه مخکې به ورته 4,500 روپۍ میلاوېدلې، اوس پکې اضافه راغلې ده، نو 15,000 روپۍ چې دی دا به هلک ته میلاویږي. که جنۍ وي، نو جنۍ ته چې دی دا به 5,500 روپۍ چې دي دا به میلاویږي. نو های سکنډرۍ کې لکه د 9م نه پاخوای، نو هغو ته به دغه روپۍ چې دي دا به میلاویږي. نو دا به ستاسو ماشوم ته میلاویږي، او دا به د 22 کالو پورې چې کوم ماشوم وي، نو هغه بیا د عمر حساب کتاب هم دی. اکثر ځینې ماشوم چې دی هغه په سکول کې پیل کېږي، نو که کلاسونه یې اوټ شوي دغه او هغه ډېر پیل شوی ناقابله وي، نو ګوره بیا هغه ته هم نه میلاویږي. دا د عمر او د کلاس حساب چې دی دا یې ورسره هم ورکړی. بل لا چې تاسو خپل ماشوم په پابندۍ سره سکول ته لیږئ، نو هلو به ستاسو ماشوم ته دغه وظیفه میلاویږي. که په پابندۍ سره یې نه لیږئ، نو بیا ورته هم دغه روپۍ چې دي دا نشي میلاوېدلی.